ګرانو کتونکو دلته کې یو میټینګ منعقد شو د په حجره پردن علي خان او مو سره د وخت ولاړ د صدر کاټلنګ سودم بنیامین خان دا غنه به د میټینګ حواله سره د دې سې ایجنډا او د حواله سره به دوی تاسو کو بلکې تاسو سره په خپل د خبره شیر کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بخون کې او مهربانه دی. زه د دې موجوده ایجنډا چې دا زمونږ د پورا تحصیل د دوره شروع ده کاټلنګ سوتم او پاغه کې نن د ګجرات یونین کونسل پروګرام شروع دی. مونږ دلته میټینګ وکړو. دلته مونږ ویلیج کونسل او د یونین کونسل د مرګرو وزیری واغسته هغه وزیری خبرپور و او مونږ دلته دراتلونکي سبوارډ د تنظیمونو د جوړولو لپاره دلته د مرګرو سره صلاح جرګه شو او د مرګرو ډېر ښه تجاویز رااله چې په هغه کې زمونږ د کمیټې مرګري مو زما د تحصیل کاټلنګ سودم جنرال سیکریټری سویل باچا زمونږ دا پروګرام چې دی نو زمونږ د یونین کونسل ګجرات د زمونږ د صدر فرزندلی کا په حجره داغه د مشارع د لاندې چې هغه د یونین کونسل صدر دی داغه د مشارع د لاندې وشو او ډیر یو خپل یو خوندور پروګرام وشو. په هغه کې مونږه صداسي فیصله وکړي چې هغه د دې یونین کونسل پراتلونکي وخت کې په هر الیکشن کې د دې ملګرو په ګټه باندې ان شاء الله تعالی تمامېږي او دلته کې د مشرانو نه علاوه چې دي نو زمونږ کشران هم ډیر زیات په جوش کې دي چې هغه به خیر اوس مونږ د سبوارډ په تنظیمونو کې اکموډیټ کوو او ان شاء الله تعالی د دې مشرانو پر رهنمایي کې به دا کشران چې دي نو دې زده کړم کوي او د پارټي د پرمختګ د لپاره به هلې ځلې کوي. ډیر مننه. ډیر مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سره مرګرو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راځي موږ وخت راکدلته او زموږ دا خبره چې په میډیا تاسو خبرې کې نن زموږ په دې ډیره کې چې نو د یونین کونسل د تنظیمي میټینګ وشو چې هغه کې زموږ د کاټلنګ د سودم صدر چې کوم دی د تحصیل بنیامین صاحب محمد جمال صاحب ضلع کابینه او سہیل باچا صاحب او دغه اقبال بابو صاحب پکې سابق صدر دی زموږ او زمونږ نشتر بابو صاحب نور مرګري پکې وو اره تنظیم مرګري وو هغه چې دلته نو رااله نو په تنظیمي دغه باندې چې نو په دغه باندې خبرو شو زمونږ چې دا تنظیم چې دا فعال کول پکار دي. بیا د دې نه علاوه چې سبواړو کې کسان غسل په غواړي چې لکه دا زمونږ د پارټي چې کم دا د باچاهان بابا دا پیروکار چې کم دي د دې پارټي کا مچدا دا په وخت کې په حق پر حق تاو کې دا کی په مخ کې لاړ شي. زه ډېره شکریا کوم ادا کوم د دې مشرانو چې دې زموږ دې ځای ته رااله او په دې دغه باندې ډېرې تفصیلي خبرې وکړې او موږ ان شاء الله په دې په تفصیلي خبرو پر اړه کې به ان شاء الله د خپل تنظیمونه جوړو ادا فعال کوو ان شاء الله د خپل پارټۍ له ترقي ورکوو. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې زموږ د کاټلنګ سودم صدر بنیامین حاجي صاحب او سویل باچا جنرال سیکریټري موږ سره چې د کابینې د کمیټې مرګرو تفصیلي خبرې وکړي. ما لپاره خدای ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ سره هغه مشران هم په دې کې اجلاس کې شامل وو چې په هغې کې زموږ سابقه صدر د ګجرات اقبال حسین لالا قاضي صاحب چې دایي قربانۍ هم چې ډېرې زیاتې دي او هغوی نن په بیمارۍ په حالت کې هم چې دلته ولاړ دي او یې د خپلو هلې ځلې او د خپلو ملګرو او سرافزایۍ دپاره چې نو پرمختګ دپاره چې نو کوششونه کوي. دلته چې کوم تنظیمونه دي دا انشاءالله دا فعال بشي او فعال دي ځکه چې په الیکشنونو کې دي ثابته کړې ده چې ګجرات یونین کونسل چې کوم دی دا د عوامي نشر پارټۍ دی ځکه چې دلته دي تحصیل ګټلې دی ناظمانې ګټلې دي هغه د دوبۍ دي او که د ګجرات دی دې ځای نه فرزند علي خان چې تحصیل نو ممبر منتخب شوی دی. نو موږ دا هیله لرو او دا هم کوشش دی چې دغه پارټي چې کوم دلته فعال ده دا مزید فعال شي. تاسو ډېره مننه. ضلع ممبر او د ګجرات یونین کونسل او زمونږ پارټي چې ده نو دا د هر سپۍ سره په منډه روانه ده او خو هر سپۍ منډه وي. زمونږ دا مقصد نه دی چې لکه مونږ وایو چې مونږ دي نه مونږ وایو چې ټول عوام او د عوامو دپاره عوامي نیشنل پارټۍ ډېر زیات کوششونه کړي دي او دلته کې ګجرات کې چې کوم حالات د نیشنل پارټۍ دي دا د ټولو نه بهتر دي او ډېر ښه دي او نیشنل پارټي انشاءالله ډېره کامیابه روانه ده او انشاءالله کامیابه به وي
مونږ دا کوشش کوو چې زمونږ ملګري چې دي مونږ ولا وخت په وخت ورځو خپل ملاقاتونه ارسه کوو او زمونږ حیدر خان چې دی ان شاء الله دی به ستوري د آسماني په پاکستان کې